بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. د سوات نیوز ناظرینو د غټ ګیپ نرستو پیره مونږ بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو په پروګرام حکیم آنلاین کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن مونږ یو موضوع د موقع مناسب راوړی ده. دلته خصوصي تور باندې په سوات کې په هر کور کې خلک په موسمي تبو باندې پراته دي او یو طرف ته خو چونکه عالمي وبا ده، الله رب العزت ته هغه زموږ اوچته کړي او الله رب العزت ته عافیت نصیب کړي او کم چې وفات شوي دي الله تعالی دغه مغفرت نصیب کړي، پسپان ناګام ته الله تعالی صبر جمیل ورکړي او نور دی الله تعالی چې کوم مریضان دي الله تعالی دی ول شفا ورکړي. هغه خو یو علمیه ده روانه ده، په هغې موږ یو پروګرام جوړ کړو. خو اوس په دې موجوده وخت کې چونکې د موسم مزاج ډیر بدل دی، کم موسم چې په کارو په دې وخت کې هغه نه دی، چونکې 13 کاله مخکې چې کوم موسم هغه بیا راواپس شوی دی. لکه دا اوس د جون میاشته او نیمه تقریبا اوته او بیا هم موسم لکه هغه نه دی کم چې د ګرمۍ په کاري. نو په روژه کې چونکې موسم یخو او ډایرکټ بیا پسې ګرمي شوه، نو د هغې سره د انساني بدن سره سره نور هم فضا وغیره میوجات او باغونه فصل دا هم متاثر شوي، نو د هغې سره سره انساني بدن هم دا متاثر شوی دی. کله چې انساني بدن د موسم نه متاثر شي نو په دې کې بیا موسمي امراض راځي او خاص کر تبه راځي. د تبې سره نری ټوخی هم راځي. خو چې هر هغه کسان چې چاته موسمي تبه ولګي نو د هغې سره د هغه وجود دردونه هم کوي، په خپو لاسو کې دم هم نه او نری غونته کې ټوخی یا نزله دا ورسره هم وي. نو چونکې په دې وخت کې هغه وبا هم ده، نو د کسانو په ځان باندې دا شک کېږي چې دا هغه مسله ده. نو چونکې مسله هغه نه نو لهذا حوصله خرابول نه دي پکار، ځکه بې همتي او حوصله دا هم سړی په نور مسلو کې مبتلا کوي. کم چې دا موسمي تبه ده نو په دې کې عموما تبه د 100 نه سوا کېږي، په خپو کې دردونه وغیره. خو د دې سره سره د کم کسانو کې په بدن کې چې زړه ټایفاید پرته وي، کم چې سمټمز پکې کله ناکله موجودي او هر کال پې کم تبه راځي، نو په سوات کې په دې وخت کې خصوصي طور باندې خلک په ټایفاید کې هم ډېر زیات مبتلا دی. نو دا موسمي تبه او ټایفاید بیا یو ځای شي او د هغې سره انسان ډېر بدحاله وي. نو زه تاسو ته اوس دا گزارش کوم چې دا موسمي د ټایفاید به تاسو ته وروسته ووایم، خو دا موسمي تبه چې کوم ده نو د دې مدت تقریبا د 3 ورځو نه واله د 2 ورځو پورې. نو زما ناظرینو ته دا خاص دی چې کم یو انسان ته دا تبه ولګي موسمي نو په قلار دی په کور کې آرام وکړي، خو د ډېر انټي بایوټیک نه پرهیز وکړي. که پیناډال استعمالي خیر دی، خو د پیناډال سره سره به غذایي طور باندې هم ځان چې کم دی هغه سټیبل کوي، وجود له به چې کم دی هغه طاقت ورکوي. نو وجود به څه سره سټیبل کېږي، چونکې موسم یخ وي ډایرکټ بیا ګرمي شوي نو انبیلنس شوی د انسان هغه د بدن هغه ټمپریچر. نو وروسته بیا به تاسو ته اجزا تاسو ته وښیم طبي طور باندې. خو د هغې نه مخکې نه تاسو ته یو عرض کوم چې په داسې حالات کې د غذا ډېر غټ اهمیت دی. غذا پکار دا ده چې انسان ځان له غوښه راواخلي او د هغې نه یخني او شوروا جوړه کړي. خو چې یخني شوروا جوړوي چې په هغې کې تور مرچ او د زنکۍ استعمال خامخا وشي او په هغې کې شوروا وشي او شوروا سکي هم او د هغې سره روټۍ هم خوري. په دې موسمي تبه کې یوه خبره دی چې د انسان روټۍ خوراک نه کېږي، یو ورځ یوه شپه 2 ورځې 2 شپې د هغه هېڅ روټۍ موټۍ ته زړه نه کېږي. نو په کار د هغه له په دې وخت کې دا دي چې موږ تاسو ته په رامخ کې را روان کوم اجزا ښیو، په هغې کې هم د هغې علاج شته. نو خو د دې سره په کار انسان له دا دي چې د ماسپښین په روټۍ کې کم از کم پیاز خوري. د پیازو استعمال په موسمي امراضو کې ډیر زیات ضروری دی، په دې کې دا ډیر کار آمد دی. د دې سره سره که ځان لا پودینه وسره پکې وګه او دغه شانتي ادرک
د دینه هغه چکنی غونډه کې جوړي هغه سره استعمالي د هغه سره دغه هم زړه کولاویږي او روټۍ ته خواته کیږي کچرته انسان ته دا موسمي تبي او د سر روټۍ هم نه خوري نو بدن روپرو کمزوري کوي او دا کمزوري په بدن کې پاتې کیږي نو کم کسان ته چې دا موسمي تب لګېدلې ده نو دوی تعدی نه کوي نو زر دي ځان ته ډریپونه نه خېجي او انټي استعمال دي نه کوي آرام دی وکي او موږ دا روانه کوم نسخه تاسو ته خيو او اډیټر صاحب ته موږ وایو پروډوسر صاحب ته چې هغه اجزا تاسو ته په زماده وینا سره په سکرین باندې خي دا څلور اجزا دي اولنې جز پکې اجواین دی مونږ چې وته په پښتو کې سپیرکۍ وایو دا به د یو انسان لپاره د هفته استعمال لپاره دغه ترتیب تاسو ته خیمه دا سپیرکۍ به 100 ګرام راوالی دویم جز مولیټي ده مولیټي مونږ چې وته په پښتو کې خوګزیل وایو دا به هم 100 ګرام راوالی ورپسې دریم جز هغه د دې پنساریانو سره ملاویږي یو بوټی دی ګیلو وته وایي ګیلو عموما په دې کورونو کې تاسو به پہچان نشئ کولی عموما په دې کورونو کې اکثر لګېدلی وي یا په دې ونو ته ختلی یا دې دیوالونو باندې ختلی خو تاسو ته به د پنسار نه په اسانه او په ډېر ارزانه میلاو شي 50 ګرام به ګیلو کوي درې اجزا شو څلورم جز چې کوم دی هغه سومتي موږ چې ورته کاږه ویلنې وایو 50 ګرامه به دا کوي نو څلور اجزا شو اولنې جز هغه سپیرکۍ شوې 100 ګرام دویم جز مولیټي شوه خوګزیله چې ورته وایي هغه 100 ګرام 50 ګرام چې کم دی ګیلو شو او 50 ګرام سوم شو دا څلور واړه شیزونه به یا جسر خدا جسر ته وولی یا په موږ چې ورته هوندسته وایو د لاسو استعمال چې په چټو کېږي په هغې کې به مات کوي او 2 حصې به کوي دا دوايي به 2 حصې کوي برابر یو حصه به په یو ګیلاس اوبو کې د ماښام نه خوشته کوي دغه شان به پکې پرته وي په اور به یې نږدی نیم ګیلاس په سهار په نهارس کوي نیم ګیلاس په ماښام په نهارس کوي د دې سره به کله چا بیا هم ته به وي نو تاسو سره پیناډال استعمال کولی شئ نو دا نسخه دا که چا د موسمي تبي سره ټایفاید راغلی وي په هغې کې هم ډېره زیاته کارآمد ده نو که تاسو مطمئن کېږئ نه او نور علاج کوئ خو دا علاج ورسره خامخا وکئ دا نسخه هم استعمال کوئ د دې سره به یو ستاسو زړه کولاو شي خوراک به ستاسو زړه ته وشي نو په بدن کې به قوت راشي دویم دا دی چې د تبه چې کوم دی دا به ورو وځي د دې تبي سره دا کوم موسمي تبي چې دي د دې سره ګبراهټ بېچیني او د زړه د خفګان وي هغه به سره انشاءالله تعالی نه وي د دې سره د غذا به چې کوم دی ډېر زیات خیال ساتئ ما چې تاسو ته کوم غذا وي یخني شوربه وغیره نو د دې استعمال وکئ وسره چې کوم دی احتیاط هم پکار دی که انسان آرام وکړي نو دا ډېره ښه خبره ده د دې سره زما تاسو ته بل هم عرض دی په سواد کې خصوصا دا وبا ډېر زیاته خوره شوه نو په کور کې او بهر هم احتیاط پکار دی الله تعالی دې زموږ عافیت نصیب کړي بیا په روان پروګرام کې ملاویږو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین